چې هغه هندوانو قبرونه وو هغې نه به کټوټۍ وتې هغه کوم ځای هغه پورې بله ډېره پورې بله ډېره ده. کتونکو امید ساتم چې تاسو ټول ملګري به خیر د صحت په جامو کې به د سعودي مسافر چې اکثر راشي کنه نو بیا ماته ټلیفون کې فدا چکر لزو دا بخنواز راغلی سعودي نه ورځې مخکې او کنه سره تعلق ساتي او اوس راغی علي طرف باندې اوس راغی ماته کال وکړي چکر لزو نو مې ځان به د ګنګوال ویزیټ وکړو. ادي وخت د تانکای نه د غوزان د قاری سي موږ له باخې کړل اتنکی غوزان اتنکی نری موږ له راوړلې خوراک سخته مزه کوي. موږ انار کړیو پوری باب کې تک سرغټ غټانارو تاسو کو او دا هغه ډیواس ته چې کوم خلکو وی چې دا قاری سي دروغ وي او دا چې کوم د دومره هایټ کې کار نه کی تاسو کتل شي خپل بده سترګو من چې دغه رسای لګیدلې دی او ډیوایس چې کوم د بار د اسمان په لمونو دی او لاندې دغه کلی ته چې کوم دغه نیټورک ورکي ها خط کړ د قاری سي بودا ویلک تر اخره ګوره تاسو ټول به پوه شئ په دې باندې او ډیره زیاته خیسه کړي د داسې لالي نننې ویلاک چې کوم دی خاص کر د مسافرو د پاره دی او هغه خلکو د پاره دی کوم خلک چې چکر ومني ګرځي نو زمونږه تاسو لالي د چکرو د پاره ډیر خسته زیاده مونږه روان شو د بنینا او بیا مخکې ورسېدو پوکل تا غینه مخکې چې شارټ کټ زتا سو یم د بیارای بازار مونږه کراس کړه دغه لګ مرګري سره ور دي دو بیا غینه روستو مونږ روان شو د بیارای بازار نه پول مونږه کراس کړه دغه نه مخکې تاسو کتل شي خسته خور بيږي او ډیر زیاته مزه کې دغه ته به چوڑو کنډک چې کوم دی روان دي ځکه چې تاسو پدره چوڑو کې وس یخ شروع شو خلکو خپل مال واپس راځي دلته لګ انتظار کو بیا دغه نه خپل سفر چې کوم دغه مونږ جاری کړو مونږه د راشنګ بازار ته نږدې شو تاسو د راشنګ کولا او خایس کتل شه دینه مخکې ما د راشنګ ډېری ویډیوګانې شیر کړې دي راشنګ واقعي سره ډېر خولې زیاده د راشنګ بازار ډېر زیات خاموش او دغه بازار چې مونږ کراس کوو نو په دینه مخکې یو جمعات ته چې باغی منه مخکې ما یو ویډیو جوړ کړی و جمعات ویډیو سره تقریبا 3-4 میلیون خلکو کتلی و باغی منه 50,000 کمنټ چې کوم دي دا راغلي وي د دې جمعات لګ بزتا سو واضحات کوم چې دغه د راشن خلکو ډیر زیات قرباني ورکړي دي او دغه راشن په کلی کې یو ډیر غټ جمعه چې کوم د جامع مسجد چې کوم د دا تعمیر شوی دی او په دې باندې د کروڑو روپۍ لګول دي او راشن خلکو په ډیر زیاته قرباني باندې دا جمعه تعمیر شوی دی او ډیر زیاته خسته او خپل جمعه دو جوړ کړی دی په تحصیل علی کې دغه سي جمعه بل نشتا نو کتونکو د راشن نه برا منګه خپل سفر چې کوم د جاری ک دلته په دې جوارو کې ډیر سختي دینګوړي کیږي دلته یو مرګري سره بوجای واغوي چې دغه دنګوړي ز بازار ته وړم خرصول خیر دغه نه روستو منګه خپل سفر چې کوم دی دا جاری ک خاص کر د مسافر د خپل ویلاګ جوړو ما دی الک سره سپې دی او د چوڑو نه راغلی او سپیس تړای شوی د ما سمره خل دلته یو قاری سب سره منګ ملاو شو چې د مخکې د دو امام په کنای کې دینه بعد چې کله منګه د ګنګوال کلی ته رسیدونو د ګنګوال کلی ته چې رسیږي دغه ځکه لغونه روډ چې کوم دی ډیر زیات تنگ دی نو هغه حواله سره زما د مرګري لګتا سره خبرې کوي څه صورتحال دی سړک ماشاءالله ډېر ښه سړک دی موټر وې د خالي سړیا دا خدا چې چګان دي خرابې ومني چې غریبان تخفیض نه تخت دا واقعي سره دا د خرونو روډ دی دا مخامخ وګوره دې من خرونه چلیږي بس دینه بعد فاینلی من د ګنګوال کلی ته بس نږدې شو او د ګنګوال خایس اخکلا دا تاسو کتل شئ چې ډیر زیاته خسته او ګلورینه سیمه ده زمنګ د خیبر پختونخوا تحصیل علی دلته مرګره میلاو شوی هر قسمه خدمت تاسو تابعدارم کته ز شپه کوي نو 24 غنټه حاضر یو تاسو دغه نه مخ کی بیا منګ ورسېدو ګنګوال مین بازار چې کوم دی دغه تاسو کتل شئ چې د ګنګوال بازار بالکل خاموشه پروت ځکه چې دغه خلک چې کوم دی غټ ډیر زیات خپه دي هغه پول ارتاو شوی دی تاسو ته د پول غ نظاری چې کوم دی غم زخیمه پوری غاړي را پوری غاړي چې کوم آبادی د به ملاول او دغه پول چې کوم دی د کرش شوی دی ارتاو شوی دی نو دغه ته موږ لګ انتظار کو خپل ملګری ته ځکه چې قاری صاحب ویلو چې زب بازار ته راځم او تاسو به دغه زینه برا به ما چکرلا نو پول نظاری تاسو وګوره چې پول ژوند پروت دی او دغه نرسته موږ خپل سفر یو ځل بیا جاری ک قاری صاحب موږ سره ملاو شو د قاری صاحب سره موږ لاړو قاری صاحب دی بیٹک کې موږ ګرما ګرم میچی او دغه سره اگای تاسو کتل شي نره پشم باران وریدو او قاری صاحب چې بل لازمي سکو ځکه چې موږ روټای خوړلې او به تلې و قاری صاحب چې تیار کړو نو ملګرو سره موږ دغه چې اوس کاغې نرستو راغلو او غوس خواته کتونکو غزان او بیا په ګنګوال کې ډیر زیات کیږي ارله اوس ختمېدو کې خالص جمع دراتلو دی واخو ریبلو سیزن دی غزان په خشي دی ګنګوال د تعلق مخ جوړ له غوسته هم پر موږ تپوس کړ دې مخ پرون موږ انار کړیو پوری باب کې تک سرغټ غټانارو تپوس کو
داسې نه چې تاسو کتل راځئ او پردي شي د بې تپوسه خېجه ښایست او ښکلا پسې لکه مطلب زیات خوښوي سترګې وته سترګې غریبانان خالصه رانده شو ورپسې کتونکو دا اوس موږ راغلي وو ګنګوال کې بره جبې ته قاري دلته تاوي چې هغه هندوانو قبرونه وو هغې نه به کټوټی وتې هغه کوم ځای هغه پورې بله ډېره ده دلته واښو سیزن دی خو واښو هم الله چا شروع کړی د جوار ډېر زیات غټ غټ جوار ولاړ دي که زما دا کیمرامین تاسو ته وښیي رسي ډېر ښایسته موسم دی. اخر کې خپل منزل ته موږ ورسېدو. کتونکو دغه د ګنګوال کلی جبه ده، تاسو کتلی شئ د دې ښایست او ښکلا. او دغه وای فای ده، وای فای ډیوایس دی کوم چې قاري صاحب بره د اسمان سره لګولو ته خېجولی دی، وریځې له پاسه دی د غرونو سره رسۍ تړلي. او دغه وای فای چې کوم د قاري صاحب حد کړ دی اورې په تحصیلي الی کې دغسې انجینرینګ چام نه دی کړی. دا تاسو کتلی شئ ډېر زیات خلک وایي چې یاره دا دلته نیټ کار نه کوي، نیټ بالکل کار کوي. دلته موږ سره یو مینوال زمونږ میلاو شو چې زمونږ ویډیوګانې ګوري او خوښوي او لایک کوي او شیر کوي. ډېره مننه کوو. دا د تحصیلي الی ښایست او ښکلا بالکل تاسو کتلی شئ جوار پاخه شوي دی. یو ځل بیا زه تاسو ته وای فای وښیم. دغه وای فای چې کوم ده دا نیټورک ورکوي قاري صاحب له. او بیا موږ اخره کې دلته نینی او غوزان آی های څومره مزه کوي چې نری پشم باران وریږي او غوزان او نینی دا ملګري به څه وایي. موسم دی نینی غوزان دنګوړي پټنګان بارانونو موسم دی نری نری باران وریږي ښه سیلی ده پکې. ادې وخت دا تنکۍ نینی دی دا غوزان دا قاري صاحب موږ له پاخې کړل. تنکي غوزان تنکي نینی موږ له راوړلې خوراک سخته مزه کوي. او دینه بعد یو ملګري وي تاسو ځان سره وږي مو ویسئ کولت هم ویسئ نو هغه وږي راوړل دلته موږ له سپین کړل د قاري صاحب بوډۍ کې زوی چې کوم دی سپیشل هغه موږ سره ولاړ دی. بیا ورپسې موږ کاوه وڅکله. نو دا زما اولنی ویلاګ دی که غلطیانې پکې شي نو معذرت کوم. لایک په لازمي راکوئ او خوندور غوڼې کمنټ ورته لازمي کوئ. بیا دغه ځای نه موږ واپس شو. دغه ځای کې یو نری غوڼې پل دی دا موږ بیا کراس که او بخنواز موږ نه مخکې دی موږ ورپسې یو نور ملګري. او دغه ځای کې د ګنګوال خلکو موږ سره ډېره زیاته مینه او محبت او خپل اظهار یې وکړو. هغې نه وروستو بیا موږ ټولو سره چې کوم دی ښه شاندار طریقې سره لاس میلاو کړو. ډېر زبردست طریقې سره مهمان نوازی کې زموږ د تحصیل علی خلکو سره څوک هم نشي مقابله کولی. ډېر زیات مهمان نوازه میلمه دوست خلک دی د تحصیل علی. او دې نه وروستو بیا موږ خپل سفر واپس خپل کور ته جاري کړ ځکه چې موږ د تحصیل علی اوسېدونکي وو نو موږ خپل یو کلي نه بل کلي ته لاړ شو چې دغسې نری غونې ولاګ جوړو.